علیه وسلم. دا کتاب العلم شروع دے. نو په کتاب العلم کې امام بخاری او ترجمه الباب دی چې ګناه دا هغه چا چې دروغ وي په پیغمبر خدا باندې دا څونه لویه ګناه ده، دا ډېره لویه ګناه ده چې څوک په پیغمبر باندې دروغ وي. پیغمبر خدا یو خبره نه کړې دی وی کړې ده، پیغمبر خدا یو خبره کړې دی وی نه ده کړې. دا دواړه دروغ دي په پیغمبر باندې. او د هغې وجه د امام بخاري رد کوي په هغه خلکو چې ډېر خلک داسې دی چې هغې به د دروغو حدیثونه سازول او هغې ته حدیثونه موضوعي وایي، او چې تپوس پته وکړو نو دا دې دپاره سازوم چې خلکو قرآن پرېښي او حدیث یې پرېښي نو بل خوا ته تلي. او زه خو پیغمبر خدا وایي چې من کذب علیه، او ما خو علیه نه دی، ما خو د نبی علیه السلام په خلاف کې حدیث نه دی ساز کړی، ما خو د پیغمبر خدا په مرسته کې په پیدا کې حدیث ذکر کړی. نو حدیثونه به یې سازولو او دا به کار ثواب ګاڼه. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، تاسو دروغ مت اړئ په ما باندې دروغ مه وایئ تاسو. فإنه من كذب علي، پس شان دا دی چا چې په ما دروغ وتړل فلیلج النار، پس دننه دي شي دی اور ته. یعنی مطلب دا دی چې په ما باندې دروغجن او دروغ او دروغ ویونکې هغه به اور ته دننه کېږي او په اور باندې به سوځېږي. او دا حدیث هم راغلی دی فلیتبوأ مقعده من النار، او دا حدیث متواتر حدیث دی. متواتر یعنی دا د سلو راویانو نه زیات دا حدیث نقل کړی دی. دا په درجه د تواتر کې دی. دا د دې وجې نه دا د کیسو کتابونه او پای کې د رضانه حدیثونه چې کوم ساز شوي دي او کوم بدقسمته خلک دغه کتابونه استعمالوي او دغه دروغ حدیثونه پیغمبر خدا پسې کوي. الله دې پرې رحم وکړي، دې نه ځان بچ کړي. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان جامع ابن شداد عن عامر بن عبد الله ابن زبير عن أبيه قال عبد الله وی قلت للزبير، ما خپل پلار ته ویل زبیر ته چې انی لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا زه نه اورم تانه چې ته بیانې د رسول الله نه احادیث، حالانکې ته خاص ملګری وې د ترزوی وې کما یحدث فلان و فلان، لکه پلانې صحابي د پیغمبر خدا نه ګڼ حدیثونه ذکر کوي بابا جي، او تا نه زه نه اورم چې ته د پیغمبر خدا نه حدیث ذکر کوي. نو عبدالله صاحب ما خپل پلار نه راته تپوس وکړو. قال پلار مې راته وویلي اما انی لم افارقه، ما ته ویل چې زویا خبردار یقینا زه د پیغمبر خدا نه چرته نیم جدا شوی، لا حضرا ولا سفرا، نه په کور کې په کلي کې او نه په سفرونو کې د پیغمبر نه جدا شوی نه، حضرن او سفرن د پیغمبر خدا په معیت کې پاتې شوی. نو بیا ولې نه بیانې؟ ولكن سمعته یقول، لیکن ما اوریدلی د پیغمبر خدا نه چې هغې فرمایل من کذب علی،
چا چې په ما دروغ وتړل فلیتبوأ مقعده من النار نو پس تیار دي چې د ځان له ځای د ناستې د اور نه. د دې وجې نه زه حدیث ډېر نه ذکر کوم مبعد ما باندې ما نه په دې کې زیاته خبره وشي. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني. انس رضی الله عنه خادم رسول لس کاله خدمت کړی دی. دی وی انه شان داره ليمنعني من کوي ما لرا ان احدثكم حديثا كثيرا چې بیان کوم تاسو ته حدیث ډیر د ډیرو حدیثو د بیانولو نه من کوي ما څه دا خبره چې ان النبي اسلام قال د نبی علیہ السلام دا وینا من تعمد علی کذبا چا چې قصدن اویل پما دروغ نو فلیتبوأ مقعده من النار پس تیار دی کی ځان لزید اورنا. حدثنا مکی بن ابراهیم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمى وهو ابن الاكوع. سلمى چې الاكوع زوی دی. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإيمان پیغمبر خدا نه اوریدلی چې وایلی من یقل علی سوک چې په ما یو خبره اوتړي ما لم اقل هغه چې ما ویلی نه فلیتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي الصالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنتوا بكنيتي. نبی علیہ السلام فرمایل نوم دی زما په نوم باندې کله چا زوی وشو او نوم ولګدي نو محمد نوم ولګي محمد نوم ولګي نو نوم دی په نوم زما باندې. اگر چې بعض امامان دا مکروه غني وای ځکه ته زوی له محمد نوم کې دی او یو سړی محمد ته کنځلې کوي نو دا به صحیح بیا. او ولا تکنتو بکنیتی او تاسو کونیه مګدئ زما په کونیه باندې یعنی خپل زوی له نوم قاسم مګدئ پیږئ خپل زوی له به نوم قاسم نګدئ ځکه چې تا قاسم نوم کېښوده نو ته ابوالقاسم شوې او ابوالقاسم زما کونیه ده. او دا نبی صلی الله علیه وسلم نور روایتو کې راځي د مدینې په بازار کې یو سړی بل سړي ته ابوالقاسم نبی علیه السلام رسول شو ولې لکه یا رسول الله تاسو ته نه یم. نبی کریم فرمایل زما په نوم باندې نوم دی خو زما په کونیه باندې به کونیه نه ږدئ ګورئ یعنې زوی له به قاسم نوم نه ږدئ. کته دا خو ډېرو غټو غټو خلکو یې ښې ما له خلک د حدیث سره ډېر اشنا نه وي اورې خلک د حدیث سره داسې اشنا نه وي. ومن رآني په المنام چا چې ولیدلو ماله په خوب کې فقد رآني پس یقینا زی ولیدم فإن الشیطان لا يتمثل في صورتي ځکه شیطان نه متشکل کیږي زما په شکل کې شیطان زما په شان ځان نه نشي سادولی چې زه ووایي چې زه پیغمبر یم نو دا چې زه په خوب کې چا ولیدلم زه واقعي لیدلی یم خو دې معنا دا نه ده چې پیغمبر خدا سره ولید نو دی صحابي شو دې خبرې باندې ډېرو خلکو په دې ته ذات په دې و جبر ذات صحابو وي با پیغمبر خدا لیدلی و. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بابو کتابت العلم. امام بخاری باب دی په دې خبره کې چې لیکل د علم چې کم علم کوي هغه به لیکي او په تیر تاریخ کې خدا چاپخانې نه وي کتابونه نه نو علم به همدغسې خلکو کاوه
چې د استاد نه به ویل او لیکه به، د استاد نه به ویل او لیکه به، بلکې د استاد مخطوطات چې وو نو هغه استاد شاګردان ته حواله کول او هغوی به ترې ځان نه نقل کوو. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه وما پیغمبر خدا علي رضي الله عنه ته ویلي چې هل عندكم کتاب، تاسو د اهل بیت او د رسول الله سره د دې قرآن نه علاوه بل څه کتاب شته؟ لکه څنګه دا شیعګان وایي چې نبی علیه الصلاة وسلام ویله ځان له لیکل ورکړي او ځان له خبرې دي، دا دروغ وایي. ځکه چې د علي صاحب نه تپوس وایي ما وکړه چې تاسو د اهل بیتو سره بل څه مخصوص کتاب د قرآن نه علاوه شته؟ قال لا. ویل موږ صحیح څه نشته الا کتاب الله، قرآن را سره دی، دکه قرآن دی. ها او فهم اعطیه رجل مسلم، او دویم هغه پویه ده د قرآن، پویه ده چې ورکړی شي یو سړي مسلمان ته، او دا ډېرو کمو خلکو ته ملاویږي، دا مجتهدینو ته په زمانه کې ملاویږي. دا او ما پی هذه الصحیفه، او په دې فایل کې موږ سره څه خبرې شته، په دې فایل دا یو فایلو، او دا به علي رضی الله عنه د خپلې تورې په تیکي کې ځان سره ګرځاو، د تورې په تیکي کې ځان سره ګرځاو. قال قلت ما في هذه الصحيفة، وی ما ته تپوس وکړ چې په دې صحیفه او فایل کې څه دي جي؟ قال العقل، وی ما ته دې کې د دیت مسائل دي. عقل څه معنی ده؟ د دیت مسائل، مسائل دیت دي پکې، وفکاک الاسیر، او په دې کې آزادول د قیدی دي، یعنی د قیدی د آزادولو مسلې دي، او په دې کې دا درېما ولا یقتل مسلم بکافر، نبا وجلې کېږي مسلمان په کافر باندې. یو کافر حربي دی، مسلمان مړ که مسلمان به پې نه مري. حربي ځکه وایم چې په اسلامي حکومت کې کم ذمي اوسېږي او ټیکسي اوسېږي او اسلامي حکومت ته ټیکس ورکوي، د اسلام خلاف نه کوي، د مسلمانانو خلاف نه کوي، نو کاغه چا مسلمان مړ کو نو به پې مري. حدثنا ابو نعیم فضل ابن دکین، وی ما بخاری وی ما ته زما استاد ابو نعیم چې د هغه نوم فضل ابن دکین دی او کوفي دی، هغه راته بیان کړی. قال حدثنا شیبان، ابو نعیم وی ما ته شیبان بیان کړی د یحیی نه، او یحیی د ابي سلمه نه، او ابي سلمه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنهنا چې ان خزاعة قتلوا رجلا من بني لیس عام فتح مکة بقتیل منهم قتلوه. وی چې خزاعه قبیله ولګېدله، د ازنا یو مشهوره قبیله ده، یو سړی مړ که د بني لیس قبیلې نه په کال د فتح مکې باندې، او دا په عوض د یو مقتول کې چې د بنو خزاعه نه وجلی شوی او قتلوه د بني لیس وجلی. فاخبر بذلك النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته د دې خبر ورکړی شو چې بنو خزاعه او د بنو لیس نه دغه سړی د جاهلیت په زمانه کې دا کیس شوی دی، او اوس په اسلام کې د هغې په هغې سړی مړ کړ. دا څنګه چل دی؟ فرکب راحلته، پیغمبر خدا په خپله اوښه باندې سور شو، فخطبه، او خلکو ته تقریر وکړو، ځکه چې تقریر اواز نه رسېد نو اوښې ته وخوته. فقال ان الله حبس عن مكة
مکة القتل او الفیل یقینا الله تعالی بن کړی دی د مکې نه قتل چې په دې کې به څوک قتل نه کوي او الفیل یا بن کړی دی الله د مکې نه فیل یعنی اتی کله چې ابرهه اتیان راوستي او د بیت الله د ورانولو دپاره نو هغه الله بند کړي. قال محمد وای محمد وجعلوه على الشك ګرځولې دی د راویانو او محمول کړی دی په شک باندې چې یا نبی علیہ السلام ویلو چې الله تینا قتل بند کړي او یا دا معنا ده چې الله تعالی تینا پیل بند کړي دی. کذا قال ابو نعیم چې القتل او الفیل دغه سه ابو نعیم استادم ویلی دي چې یا قتل دی او یا پیل دی او غیره دا ابو نعیم نه علاوه چې دی نو هغې بغیر د شک نه وایي الفیلا الله د مکې نه پیل بند کړی او وسلط علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمنون او مسلط کړي الله په اهل مکه باندې خپل پیغمبر او مؤمنان. الا وانها لم تحل لاحد قبلي خبردار یقینا دا مکه نه دا حلال شوی دی یو تن د پاره مخکې زمانہ ولا تحل لاحد بعدي نه به دا حلالېږي د یو تن دپاره رستو زمانه. الا خبردار وانها حلت لی ساعتا من نهار خبردار یقینا ما دپاره حلاله شوې وه صرف یو ساعت د ورځې چې د سحر نه واله د مازدیګر د مانځه پورې. الا وانها ساعتي هذه خبردار هغه دا ساعت دی چې ما پکې فتح مکه وکړه. ساعتی هذه او دا خبردار دا مکه ساعتی هذه په دې ساعت چې راځه لګیایم دا حرام ده لا یختلا شوکها د دې غنی باندې کټ کیږي ولا يعضد شجرها د دې اونې باندې شي کټ کې دی ولا تلتقط ساقطتها د دې لقطه باندې شي راپورته کېدلې مکه کې یو شی او ته به نه راوچتې الا لمنشدین مگر هغه سړی کاږي اعلان کوي نو به یې راوچت کی. فمن قتلا څوک چې دا هغه سړی ووجلی شو نو په هو بخیر النظرین بعد په دې په یو د دوو خو نظرونو باندې دی د خپله خوښه ده تشریح دا ده اما ان یوقل یا بدله قود ورکړی شي و اما ان یقاد او یا بدله دا دشمن په لاس کې ورکړی شي چې مړی کا و اما یقاد اهل القتیل. فجاء رجل من اهل اليمن یو سړی د یمن والا راغی وقال اکتب لی یا رسول الله دا الله رسول اینی دا منګه باب ترجمه الباب داری اکتب لی یا رسول الله اولی که زما لپاره د الله پیغمبره فقال اکتبوا لابي فلان دا ابي شاره نو اولی کوي دا د دې فلانی لپاره. فقال رجل من قریش یو سړي د قریشو نه وویلي الا الاسخر یا رسول الله استثناء د سرګړي مو که د الله پیغمبره فإنا نجعله في بيوتنا دا موږ په خپلو کوټو کې خورو او د پاسه پې سملو و قبورنا او په خپلو قبرونو کې هم خورو د بره پې مړ ږدو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم الا الاسخر الا الاسخر نبی علیہ السلام مکرر ویلي ویل داتې هم مستثنا دی داتې هم مستثنا دی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. نو په مرګرو د نبی علیہ السلام کې یو تن ډېر زیات په اعتبار د حدیث سره د پیغمبر نه زمانه د ټولو نه زیات حدیثونه ما یاد کړي دي الا ما كان من عبد الله بن عمر مگر د عبد الله بن عمر نه خبره نه کومه
ځکه چې هغه هم ډېر حدیثونه یاد کړي دي او د هغې وجه دا وه چې فانه کان یکتبو دا ترجمة الباب دی دی عبدالله به لیکل هم کوله او ولا اکتبو ما به لیکل نه کول تابعه معمر عن حمام عن أبي هريرة حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال چې سخت شو پیغمبر خدا باندې بیماری داغه دا بالکل مرض موت کی قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا راتلو کوي ما ته په یو کتاب باندې یعنی ما ته یو کاغذ راوړی الحمدلله ما ته سامان د کتابت راوړی لکه دوات راوړی قلم راوړی او کاغذ راوړی اکتبو لکم کتابا چې تاسو دپاره یو کتاب ولیکم لا تضلوا بعده نه به ګمراه کېږئ رستو د هغې نه قال عمر رضی الله عنه هلته حاضر دی ان النبي صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع و نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا تکلیف زیات شوی دی ډېر لوی تکلیف دی ورته او عندنا کتاب الله حسبنا زمونږ سره د الله کتاب دی دا موږ له بس دی کافي دی دا موږ دپاره فاختلفوا وکثر الغلط صحابه اهل بیت په خپل کور کې مختلف شو چا ویل اودي لیکي او چا ویل نه دی لیکي عمر سره ګڼ خلکو ویل نه دی لیکي او په مقابله کې ګڼو کسان ویل چې اودي لیکي وکثر الغلط ډېر شو اوازونه یو هم لګیا دی او بل هم لګیا دی قال قوموا عني پیغمبر خبر پاسې زمانه وځئ ولا ينبغي عندي تنازع نه مناسب زما په د کور کې او زما په مخ کې جګړې فخرج ابن عباس عبدالله زیر عباس روته یقول ان الرزیه کل الرزیه مصیبت ته او کامل مصیبت ته ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابه سوک حائل شو په منځ رسول الله او داغه لیکلو کې دا لوی مصیبت شو لیکل خو د خیال دی ها بس کما بس وای کما چې ته بس ما سي